محترم تاسو د سید بادشاه د خبرې واورئ د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. نو آیا که په مدرسه کې وته د جمعیت الاسلام زمونږ دغه مشران زمونږ دغه علما دا تربیت ورکوي، نو دا خو تربیت نه دی، دا خو د اصلاح تربیت نه دی. ګورئ زه به دا ویم چې زما ورور دی، زه اوس زما زړه دا نه غواړي چې زه دلته درولېږم مدرسې ته. د سیاست دپاره د ملا جامه چې کومه ده او پټکی چې کوم دی دا مه بدناموئ. محترم تاسو د سید بادشاه دا خبرې واورېدلې چې زمونږ یو طالب العلم هغه بعضې خبرې کړي دي او هغه په جذباتو کې راغلی دی او بعضې جذباتي خبرې کړي دي. خو سید بادشاه له جوړو شوه دا وایي چې تاسو په مدرسو کې خلکو ته دا تربیت ورکوئ چې تاسو خلک حلالوئ. نو سید بادشاه وروره هېڅکله داسې نه ده، په هېڅ یو مدرسه کې دا تربیت نشي ورکولی چې تاسو خلک حلالوئ. نو که هغه زموږ مدرسې دي او که هغه د بل چا مدرسې دي. بله خبره دا ده چې ته وایې چې زما زړه نه غواړي چې خپل ورور اوس په مدرسه کې داخل کړم، نو ستا او ستا د ورور په قسمت کې به په مدرسه کې سبق ویل نه وي. نو دا ته یو بانه مه جوړوه چې زما زړه نه غواړي چې زه اوس خپل ورور په مدرسه کې داخل کړم. زه اوس یې خو مه داخلوه، خو د دې نه مخکې په تا باندې څه چلو چې تا خپل ورور په مدرسه کې نه داخلو. مخکې خو دا خبر نه وه که نه، نو په کار و چې تا دې نه مخکې داخل کړی. او بل خبره ته دا کې چې د سیاست دپاره تاسو د عالم جامه او دا پټکی مه بدناموئ. نو ستا د خبرې مقصد دا دی چې سیاست د ګیره خریلي کار دی، سیاست د چرسي د پوډري د شرابي د زناکار کار دی. هېڅکله داسې نه ده. سیاست د دغې عالم کار دی، سیاست د دغې نیک انسان کار دی او دغه نیکان خلک چې کوم دی هغه به په صحیح طریقه باندې په دې ملک چې کوم دی هغه نظام چلوي. او تر څو پورې چې په موږ باندې دغه شرابیان زناکار ناپوهه خلک په موږ باندې مشران وي نو هم دا حالات به وي. او بله خبره دا ده چې ته دا خبرې کوې او تا دا ویډیو جوړه کړې ده، نو چې کله په اسلام آباد کې زمونږ په مشرانو باندې زمونږ په ایمنېګانو باندې د هغوی په کورونو باندې دغه پولیس ورغله او د دې سره حالان کې چې کوم دی هغه زنانه پولیس هم نه وي، نو آیا دا جرم دی که نه دی چې د چا د کور بې عزتي کولی شي؟ دغه رنګې چې زمونږ د علماو لکه د مولانا جمال الدین د سر نه چې کوم دی پټکی دی ګزار کو او د هغه پټکي سره چې کوم دی لوبې وکړي، نو دا پټکی زما نه دی، دا د نبی علیه صلات وسلام چې کوم دی هغه سنت طریقه ده. نو د پټکي بې عزتي کېږي ته به دې باندې ویډیو نه جوړئ. دغه رنګې چې کوم دی زمونږ عالمان ګرفتارولی شي په دې باندې ته ویډیو نه جوړئ. د هغوی په کورونو باندې بغیر د اجازت نه او بغیر زنانه پولیسو نه د هغوی په کورونو باندې ورتل ته به دې باندې ویډیو نه جوړئ. خو تا پکې خپل یو نکته وکتله او ته به دې باندې ویډیو جوړئ. زما محترم وروره چې ویډیو جوړئ نو بیا دواړو جانبین ته ګوره چې یو طرف ته څومره ظلم څومره زیاتې شوی دی هغه زیاتې تا هیر کو او بل طرف ته تا یو طرف راواغستو په هغې باندې د ویډیو جوړه کړه. نو داسې نه و پکار بلکې تا انصاف پکار و. خو چلو خیر دی د دغه انصاف په نوم باندې چې کوم دی دغه قوم د څو کلونو نه دوکه شو او دوکه کېږي. د انصاف نوم ورته اخیستلی شو په منځ کې انصاف چې کوم دی هغه نشته دی. نو الله رب عزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د بد عمل نه وساتي. وما علينا إلا البلاغ.